الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جد له ولا ند له ولا جدال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عزتمند مسلمانانو د هر قوم او ملت سورزي د خوشحالي او د تهواري چې په هغوی کې هغه خپل خوشحالي کوي او هغه ورځې چې دی هغه مانځي الله رب العزت مؤمنانو مسلمانانو له هم په کال کې دوه ورځې هغه د خوشحالۍ مقرر کړي دي او دغه دواړه ورځې الله رب العزت د دوو لوی عبادتونو د هغې په پوروالي کې د هغې په خوشحالۍ کې الله رب العزت مسلمانانو له ورکړي دي انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه منورې ته راغی نو د مدینې انصار ولیدل چې هغوی په دوه ورځو کې خپلې خوشحالي ترې هغه کولې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې تپوس وکړو ما هذان الیومان دا دوه ورځې څه دي صحابه وې د الله رسوله په زمانه د جاهلیت کې به موږ په دې کې خپله خوشحالي چې هغه کوله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل الله رب العزت تاسو له د دې نه غوره ورځې د دې په بدله کې درکړي دي یوم الفطر و یوم الاضحى یو د وړوکي اختر ورځ او یو د لوی اختر ورځ د وړوکي اختر ورځ هغه د روژې د میاشتې د نیولو په خوشحالۍ کې او د لوی اختر ورځ هغه د حج په شان د لوی عبادت د هغې د پوره کولو په خوشحالۍ کې نن هم هغه د خوشحالۍ ورځ الله رب العزت په مونږ او تاسو باندې راوستې ده چې هغه ورځ د لوی اختر ده او په دغه ورځ باندې مسلمانان یو عظیم او لوی عبادت چې دی هغه د الله په دربار کې پیش کوي چې په دې ورځ باندې د دې نه بل هیڅ یو عمل چې دی هغه لوی او د الله په نزد خوښ او محبوب او غوره چې دی هغه نشته چې هغه الله ته خپله قرباني چې دی هغه پیش کول دي دغه قرباني چې مسلمانان کوي هر کال په لکونو ساوري چې دی هغه حلالوي
د دې تاریخي پس منظر سره او دا د کم وخت نه دغه قرباني چې هغه را روانه ده 13 جمعه د هغې بیان مونږ کړی چې ګوره د قرباني مشروعیت د آدم علیه السلام د زمانې نه د هغې نه را روان دی لیکن کومه قرباني چې مونږ او تاسو کوو او هغې له خاص د عبادت توجه ورکړی شوې ده د هغې شروع د ابراهیم علیه السلام او د هغه د بچي اسماعیل علیه السلام د یوې عظیم الشان او بې مثاله واقعې نه شوی دی داسې واقعه چې دنیا نه مخکې د هغې مثال پیش کولی شي او نه وروسته د هغې مثال چې د هغه پیش کولی شي مونږ او تاسو چې کومه قرباني کوو د هغې په سبق باندې او د هغې په درس باندې په پوهېدلو دپاره دغې قرباني د هغې نه عبرت اخیستل چې د هغه ضروري دي ډېره لویه واقعه او ډېر لوی عبرتونه او نصیحتونه پکې زموږ او ستاسو لپاره پراته دي د ابراهیم علیه السلام ټول عمر هغه په امتحاناتو کې تیر شوی دی ابوالانبیاء د انبیاءو پلار چې دی ابراهیم علیه السلام ته ویلی شي او پیغمبر علیه السلام فرمایي ډېر تکلیفونه هغه د الله په انبیاءو پیغمبرانو باندې راځي په دنیا کې او بیا ورپسې څومره د څوک نیک دی او الله ته نږدې دی دومره به الله امتحانات چې دی هغه ډېر زیات راوړي ابراهیم علیه السلام چې کله سترګې وغړولې نو په یو داسې کور کې چې خپل پلار آزر چې دی هغه د بوتانو عبادت کو د بوتانو جوړونکي او خرڅونکي نو د ټولو نه اول د خپل پلار د شفقت د وجې نه خپل پلار ته د الله د توحید او د یووالي د هغې دعوت ورکوي یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیئا زما پلاره ته ولې د هغه څه عبادت کې چې نه هغه اورېدل کوي نه لیدل کوي نه تا ته څه فایده چې د هغه در رسولی شي نو پلار الټا د هغه دشمن شو او هغه ته یې ویې که قلار نه شوې د دې کور نه به دې وباسم لأرجمنک لئن لم تنتهي لأرجمنک په کاڼو به دې وولم وهجرني ملیه او د کور نه به دې لرې تېرې هغه وباسم د هغې نه وروستو دویم امتحان ده چې تنې تنها یک یوازې د ټول قوم د هغې مقابلې ته ودرېد هغوی د الله د توحید او د یووالي د هغې دعوت ورکړو لیکن قوم د هغې په مقابله کې د هغه لپاره یو خطرناک اور چې هغه تیار کړو او هغې اور د ابراهیم علیه السلام چې هغه وغورځو او کله چې هغه اور نه الله رب العزت ابراهیم علیه السلام سلامت را وویستو دریم امتحان به الله رب العزت دا راوست چې الله رب العزت ورته د هجرت کولو حکم وکړو قال انی ذاهب الى ربی سیهدین د خپل الله طرف ته ځم ماته به الله هدایت چې هغه وکړي او لاره به ماته وښیي نو د بابل خان نه د عراق نه هغې نه شام طرف چې هغه روان شو خپل کور او وطن خپل علاقه یې پرېښوه خپل یو ورواره لوط علیه السلام او یوه بیبي ساره رضی الله تعالی عنها هغه ورسره شوه او په لاره کې به الله یو بل امتحان چې هغه راوستو چې د هغې ځای بادشاه د هغه بیبي ته د بندیتۍ په نظر باندې وکتل الله په هغې کې هم کامیاب کړو او د هغې بادشاه والا خپله یو لور هغه د خدمت دپاره ورکړه بل امتحان د ابراهیم علیه السلام دا چې د ابراهیم علیه السلام اولاد چې هغه نه و نو ابراهیم علیه السلام الله نه دعا چې هغه وختله سوال یې کوو رب هب لي من الصالحین ای الله ما ته نیک او صالح اولاد چې هغه راکړي او بعضې روایتونو کې راځي چې ابراهیم علیه السلام 15 کاله دغه دعا چې هغه کړې ده نو الله رب العزت دا سلپاسر اتیاو سلور اتیاو یا د 15 کالو په عمر کې ابراهیم علیه السلام لا یو زوی چې هغه ورکو اسماعیل علیه السلام نه فرمایي فبشرناه بغلام حلیم مونږ دغه ابراهیم علیه السلام لا د یو حلیم او هوښیار بچي د هغه زیره چې هغه ورکو او بیا بل لوی امتحان به الله رب العزت دا راوست چې کله دغه ماشوم چې په ډېرو دعاګانو ابراهیم علیه السلام غوښتلی او د بوډاوالي په حالت کې الله رب العزت ابراهیم علیه السلام له ورکړی د سینې شیرخوار بچی چې پی یې خوړل الله رب العزت ورته حکم دغه وکړو چې دغه خپل بچی
د هغې کې ماشوم او د هغه سره د هغه مور دا دواړه روان کا د دې آباد علاقې نه او بالکل یو ناشنا علاقې ته هغې ته بوس فرشته ورسره الله مقرر کړه جبريل عليه الصلاة والسلام ابراهيم عليه الصلاة والسلام ولګېدو دغه خپل د هغې کې ماشوم او خپله بیبي هغه روان کړو په لاره چې کوم شین مقام او شین ځای راځي ابراهیم علیه الصلاة والسلام تپوس کوي چې آیا الله د دې ځای حکم کړی دی جبریل علیه الصلاة والسلام فرمایي نه مخکې ځه تر دې پورې چې مکه مکرمه چې اوس کومه علاقه ده د هغه وخت آباده نه وه دغې خوشي بیابان او خوشي صحرا ته هغې ته ورسېدل او دلته کې الله رب العزت حکم کړی دی چې دا دلته کې دا دواړه پرېږده دا الله حکم و ابراهیم علیه الصلاة والسلام خپل هغه خوږ د هغې کې ماشوم خپله ځوانه او پیغله بیبي هغې راوستو د دغې مکې مکرمې په خوا کې چې هلته کې د آبادۍ هېڅ نوم نشان نه و دواړه یې هلته کې پرېښودل او بیا دې روان شو چې کله ابراهیم علیه الصلاة والسلام هغه روان شو د اسماعیل علیه الصلاة والسلام مور بیبي هغې ورته وایي ای ابراهیمه دا څه کې دا ته موږ په کوم ځای کې پرېږدې چې هلته کې نه انسانان شته نه حیوانات شته نه پکې د آبادۍ څه نوم نشان شته نه پکې اوبه شته او نه پکې خوراک شته ته موږ چا ته پرېږدې الی من تکلنا ته موږ چا ته پرېږدې ابراهیم علیه الصلاة والسلام په شا باندې ګوري نه په مخه باندې روان دی ځکه جړا ورغلې ده اسماعیل علیه الصلاة والسلام مور بیبي دې بیا دغه تپوس کوي بیا جواب نه ورکوي په درېیم پیر باندې هغه بیبي لګي او ابراهیم علیه الصلاة والسلام د لمنې نه رانیسي او تپوس دې کوي الله امرک بهذا ایا الله تا ته د دې خبرې حکم کړی دی چې د خپل د غېږې او د پیو ماشوم او دغه بیبي په دې خوشي میدان کې او په دې خوشي بیابان کې په هغې کې پرېږده ابراهیم علیه الصلاة والسلام سر ترې هغه وړکو نعم بیا الله ما ته دغه حکم کړی دی اسماعیل علیه الصلاة والسلام مور هغې وی اذن لا یضیعنا الله چې کله الله دغه حکم کړی دی بیا به الله موږ نه ضایع کوي په دغه ځای کې او ابراهیم علیه الصلاة والسلام وایي لږ د هغوی نه پناه شو قبلې طرف ته یې مخ کو او الله ته یې سوال چې دی او دعا چې دی هغه شروع کړه ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذي زرع عند بیتک المحرم اے الله ما خپل اولاد ستا په حکم باندې په یو تسې علاقه کې په یو تسې بیابان کې چې په هغې کې هېڅ فصل او بوټي دی د هغه نشته ستا د دغې کور په خوا کې هغه ما وسول ربنا لیقیموا الصلاة اے الله د دې لپاره چې دې مونږ ترې هغه قایم کړي ستا د الله دغه کور ترې هغه برابر کړي فاجعل افئدة من الناس تهوي الیهم اے الله د خلکو زړونه دې طرف ته راوغورځوه چې دې سره محبت چې دی هغه پیدا شي بهر حال لوی امتحان به الله خپل دغه راوست چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام خپل بیبي او خپل ماشوم بچی دی په دغه خوشي بیابان او صحرا کې په هغې کې یوازې پرېښود او بیا په هغوی باندې حالات څنګه راغلي وو هغه اوږده واقعه ده د عبرت نه ډکه لیکن د قربانۍ د واقعې سره د هغې تعلق نشته په هر حال ابراهیم علیه الصلاة والسلام خپل ماشوم بچی اسماعیل علیه الصلاة والسلام او بیبي په دغه ځای کې پرېښوه او ابراهیم علیه الصلاة والسلام به د هغوی د لیدلو دپاره روزانه چې دی هغه د شام نه د دغې مکې مکرمې ته د هغه د لیدلو دپاره راته تر دې پورې چې کله دغه ماشوم بچی اسماعیل علیه الصلاة والسلام د منډو تړلو شو الله رب العزت فرمایي فلما بلغ معه السعی کله چې دغه ماشوم بچی د هغه سره د منډو تړلو او د کوشش کولو شو د خپل پلار د دغې بوج او تکلیف د هغې د کمولو عمر ته ورسېد او دغه عمر بعضې مفسرین فرمایي 10 کالو ته ورسېد یا 14 کالو ته ورسېد نو ابراهیم علیه الصلاة والسلام په دغه وخت کې خوب چې دی هغه ولیدو خوب کې یو کس ورته وایي الله تعالی دغه حکم کوي چې دغه خپل ماشوم بچی چې دی د ذبحه که او حلال که اتم د ذوالحجې د لوی اختر د میاشتې په اتمه باندې ابراهیم علیه الصلاة والسلام دغه خوب چې دی هغه ولیدو سهل په دغه سوچ کې دی چې دا خوب ما ته د الله د طرف نه دی او که د شیطان د طرف نه دی د دغې وجې نه دغې ورځې ته یوم الترویه ویلی کېږي د سوچ او د فکر او د تردد ورځ بیا په نهمه شپې بیا دغه خوب ولید نو پوه شو
چې الله زمانات زما د بچی د هغې قرباني چې د هغه غواړي. ځکه دغې ورځې د یوم عرفه یو وجه د هغې دغې ورځ یوم عرفې ته عرفه ورځ د دې وجې نه ویلی کېږي چې ابراهیم علیه السلام په دغې ورځ باندې په دغې خوب باندې په هغې باندې پوه شو. او په لسمه ورځ بیا خوب چې د هغه ولیدو نو ابراهیم علیه السلام راغی د اسماعیل علیه السلام خواله. او بعضې روایاتو کې راځي چې ابراهیم علیه السلام بی بی حاجرې ته وی اسماعیل علیه السلام تیار کړ، ښکلې کپړې ورته واغونده، یخته وله منګس کا، سترګې تورې کا، مونږ دعوت له چې دی هغې رسو. دا ابراهیم علیه السلام څه دروغ نه وي، دغه هم دعوت د الله د طرف نه، دعوت یوازې خوراک کولو ته نه ویلی کېږي. بعضې روایاتو کې راځي وی رسۍ راواخله او چاړه راواخله، ځو دې ځنګل ته او د خوشي بیابان ته لرګي چې دی هغه راټولو. نو ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دواړه چې دی هغه را روان شو. دواړو د الله دپاره قربانۍ کولو ته هغې ته تیار شو. وایي څه وخت څه لږ مخکې چې لاړو لا تلې نه دي، شیطان پوه شو چې دا دواړه خو الله دپاره عظیم او لویه قرباني چې د هغه پیش کړي. بعضې روایاتو کې راځي وایي شیطان وایي که نن ما د ابراهیم علیه السلام خاندان چې دی هغه په فتنه کې ونه غورځوه، دوکه مې نه کو، چېرته به هم دی بیا زه دوکه نه کړم. د ټولو نه اول بی بي حاجرې له لاړ. خیال یې دا و چې دا زنانه ده او مور ده، د بچي شفقت او مینه به یې په زړه کې، دا به زر په فتنه کې به هغې کې وغورځېږي. نو د یو صالح او نیک سړي په شکل کې تا ته پته شته چې ستا د خاوند ستا دا ماشوم بچی چې دی هغه چېرته بوتو، مې دې غره ته تللی دي او لرګي چې دی هغه راغونډوي. وي نه، ستا خاوند ستا بچی د دې دپاره بوتلی دی چې هغه ذبح کړي او حلال کړي. بی بی حاجرې ورته وي آیا یو پلار هم داسې کولی شي چې هغه خپل بچی حلال کړي؟ ستا نه خو هغه د هغه سره ډېره مینه او شفقت چې دی هغه لري. وایي شیطان لا جوابه شو او الله یې حق په خپله په هغه په ژبه باندې راوستو. وایي ستا خاوند خیال لري چې الله ما ته د دغې خبرې حکم کړی دی. بی بی حاجره هغه هم د ابراهیم علیه السلام بیبي وه، زمونږ او ستاسو د میندو په شانتې نه وه. چې الله دغه حکم کړی دی نو بیا د الله د حکم پوره کول د هغه دپاره پکار او ضروري دی چې هغه دغه حکم د الله پوره کړي. دغه ځای کې شیطان په دغه خپل میشن کې په هغې کې ناکامه شو. مخې ته راغی په اسماعیل علیه السلام ته په لارې کې وایي ماشومه ته د پته شته دی پلار چېرته را روان کړی؟ وایي دې غره ته ځو، لرګي وغیره چې دی هغه راغونډو. وي نه، ستا دا پلار چې دی هغه ته را روان کړی او تا ذبحه کوي او حلالوي دي. وي آیا زما دا پلار په خپل حکم باندې او په خپل اختیار باندې دغه کوي یا د الله په حکم باندې؟ شیطان پوه چې داسې خو ته نشم ویلی چې په خپله مرضۍ باندې کوي، ځکه دا د الله پیغمبر دی، دی زما په خبره باندې بیا یقین چې دی هغه نه کوي. نو نه، هغه خیال لري چې الله دغه حکم ماته کړی دی، چې الله دغه حکم کړی دی، زه ورته هم تیار یم. شیطان د دغه ځای نه هم چې دی هغه واپس شو. او په درېیم ځل ابراهیم علیه السلام نه مخې له چې دی هغه راغی. وی داسې کې تش په خوب باندې هغه خپل بچی چې دی هغه ته حلالې او ذبحه کې، او کېدی شي چې تا د شیطان چې دی هغه په خوب کې راغلی او دغه حکم یې تا ته کړی. ابراهیم علیه السلام پوه شو چې دا شیطان دی. وی زه د الله حکم ستا د وجې نه پرېږدم، زه به د الله حکم چې دی هغه پوره کومه. او کم ځای کې جمره عقبا چې ورته ویلی کېږي، حاجیان چې څوک تلي کم ځای شیطان په کاڼو باندې په اول ځای ویشته کېږي. دغه ځای کې جبریل علیه السلام ورته حکم وکړو، وی دا شیطان چې دا اوله ابراهیم علیه السلام وکاڼې راواغېست او ویویشت. بیا بلې دویم ځای کې په درېیم ځای کې الله ته هغه ادا دومره محبوبه او خوښه راغله چې تر ورځې تر قیامته پورې څومره حاجیان چې حج کوي هغه شیطان هغه شان په کاڼو باندې ولي. او بیا چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام کم د مینا میدان کم ځای کې چې ذبح کېږي هغه ځای ته لاړو، نو ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته دغه خپل خوب بیان کړو. یا بني انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ای زما بچیا زه ما خو خوب دغه لیدلی، په خوب کې دا ینم چې زه تا حلالومه، د الله د طرف نه حکم دغه دی فانظر ماذا ترى. نو ته وګوره ستا رایه او مشوره چې د هغه سره، ستا خیال چې د هغه سره،
بیا ګوره علما فرمایي چې الله رب العزت ابراهیم علیه السلام ته حکم په خوب کې کړو په یخه باندې او په ښکاره وحي باندې نه کړی د انبیاو خوب چې هغه هم وحي و د هغې وجه او حکمت دا چې الله رب العزت د ابراهیم علیه السلام هغه کامل اطاعت چې هغه ښکاره کړو چې ګوره ابراهیم علیه السلام ته صرف په خوب کې حکم شوی دی په خوب کې چې کومه خبرې انسان په هغې کې مختلف گنجایشونه ځان له پیدا کولی شي چې دا به د الله د طرف نه یو که به نه وي لیکن الله رب العزت د ابراهیم علیه السلام هغه کامل اطاعت چې دی هغه ښودو چې په هغه کې څومره تابعداري وه د الله د حکم او بیا د هغه بچي اسماعیل علیه السلام کې د الله د حکم څومره تابعداري وه نو مشوره دې اخلي و ستا څه خیال دی او مشوره دې د دې لپاره نه اخلي چې که دې مني زه به حلال کما قرباني به یې کما او که دې تیار نه یي بیا به نه قرباني کومه بلکې ابراهیم علیه السلام په دې پوهه و چې دا د الله حکم دی او دا په هر حال کې پوره کول غواړي دا مشوره یې ترې د دې لپاره اخیسته چې د ده رایې سره چې که د دې په خپله رضا باندې تیاري نو د دې سره به زما خپې دي هغه هم مضبوطي ثابت قدم به یم او بله دا که دې په خوښه وي نو د خوښې د حلالولو او قرباني کولو جدا طریقه ده که په زور باندې نو د هغې جدا طریقه ده او دریم دا که دې په خوښه باندې تیار شي نو ده ته په دې باندې اجر او ثواب چې هغه معلوم شي او علما فرمایي چې ابراهیم علیه السلام ته د اسماعیل علیه السلام دغه صفت معلوم و چې دی صبرناک دی ځکه الله رب العزت فرمایلي فبشرناه بغلام حلیم الله نو اسماعیل علیه السلام هغه هم د ابراهیم علیه السلام بچی زمونږ او ستاسو د بچو په شانتي نه و څه یو خیال دی که الله دغه حکم کړی وی چې تاسو په خپل بچي قربانوئ او ذبحه کوئ به د اختر په ورځ باندې او پلار د بچی نه تپوس کړی وی نو ټولو نه اول خو به هغې کې پلار چې دی خپل عقلي تعبیرات رایست چې اوس د بچي حلالولو ته څه ضرورت دی که دا زه حلال کم نو چې به وشي او که حلال نه کم نو څه به وشي ابراهیم علیه السلام دغه نه دی کړي په هغې کې خپل عقل چې دی هغه نه دی چلولی بلکې فورا د الله په حکم باندې لبیک ویلی او بیا اسماعیل علیه السلام هم دغه نه دی ویلي چې پلاره دا ته څه کې خپل بچی څوک حلالوي او قربانۍ په دې کې څه حکمت دی او څه وجه ده که مونږ او تاسو بچي وي چې پلاره ته څه کې لیونی شوی زه نه دا بل حلال دا بل به وي چې زه نه دا بل چې دی هغه حلال که قرباني که د الله دپاره لیکن اسماعیل علیه السلام څه فرمایي یا ابت افعل ما تؤمر ای زما پلاره الله چې تا ته څه حکم کړی دی هغه پوره کړه د الله په حکم کې درته رستوالی را نه شي او ستجدني ان شاء الله من الصابرین بیا ورته څه وایي که الله وغواړي ان شاء الله زه به د صبر کوونکو نه یم یعنې زه به هم ستا په دغې الله پر حکم کې په هغې کې په پوره کولو کې ستا مددګار یم او زه به صبر کوم د صبر کوونکو نه به یم یوازې صبر زما کار نه دی زما نه مخکې نورو خلکو هم صبر کړی دی زه به هم د هغوی په ډله کې یم او بیا چې کله دغه ځای د مذبح ته لاړو نو الله رب العزت فرمایي فلما اسلما وتله للجبین کله چې دغه دواړه ابراهیم علیه السلام پلار او زوی د الله حکم منلو ته هغې ته تیار شو دواړو هغې ته سر چې دی هغه ښکته کړو وتله للجبین او اسماعیل علیه السلام یې په پړو مخې په ځمکه باندې هغه را وغورځوه او را وپرځوه علما لیکي چې کله ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دغه د ذبح ځای ته لاړو نو اسماعیل علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په دغه ځای کې چې کومه گفتگو او خبرې د یو بل سره شوي دي دنیا د هغې مثال چې د هغه نشي پیش کولی د دومره اوچتې قربانۍ انسان کې د هغې د اورېدلو طاقت چې د هغه نه چې په انسان کې زړی چې څومره لویه قرباني دغې دواړو ورکړې وه اسماعیل علیه السلام خپل پلار ته وایي یا ابتي اشتت رباطي ای زما بابا جانا زما کپړې چې دي هغه کلکې وتړه ولې لکی لا حتی لا اضطرب د پاره دی چې زه ور نه رقیږم ټوپونه ونه وهمه او بله دا وکفف عني ثیابک زما نه خپلې کپړې چې دي هغه راغونډې که بلکل محفوظ کا ولې حتی لا یتسع علیها من دمی شیء د پاره د دې چې زما د وینو نه په هغې باندې څه شی چې دی هغه ونه لګي او فینقص اجري زما په اجر او ثواب کې په هغې کې کمی چرتې را نشي او بله دا وتراه امي فتحزن زما مور چې د هغه به دغه وویني نو هغه په دې باندې غمجنه شي
او بیا ورته فرمایي وی خپله چاړه چې ده هغه ډېره تېره کړه او چې کله چاړه زما په مرۍ باندې چلی نو په تیزۍ سره چلوه ځکه وي مرګ ډېر ګران څیز دی د پاره دی چې ما باندې دا مرګ چې دی هغه اسان شي او بیا چې کله زما مور لاړ شي نو زما وصیت دغه دی علیها السلام مني زما په مور باندې زما د طرف نه سلام چې دی هغه ووایه بعضې روایاتو کې راځي اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته وي زما نه کمیس چې دی هغه زما نه وباسه د پاره د دې چې دا روغ پاتې شي په اسانه باندې پاتې شي که وروسته یې ته وباسې بیا به په ګرانه باندې وبشلېږي نو که زما مور بیبي هغه یې ویني نو د هغې به دا خیال وي چې زما دا زوی چې دی ده په زور باندې هغه باندې ذبحه کړی او حلال کړی دی نو چې هغې د پته دغه ولګي چې زما بچي په خپله رضا باندې خپل ځان چې دی هغه د الله دپاره قربانۍ ته هغې ته پیش کړی دی او چې کله زما مور لاړ شي نو زما دا کمیس هغه به هغې له ویسي د پاره د دې چې کله هغې ته زه یادېږم نو زما تسلي به هغې ته به په دې باندې تسلي چې د هغه میلاوېږي نو اسماعیل علیه السلام دغه وصیت کوي ابراهیم علیه السلام یې پوره کوي ابراهیم علیه السلام لګیا شو او څه ویې ورته نعم العون انت یا ابني ای زما بچیا ته د الله د حکم په پوره کولو کې زما څخه ملګری څخه زما ملګرتیا کې چې په ښه طریقه باندې هغه زه پوره کړم او بیا ابراهیم علیه السلام چې څه ودرې اسماعیل علیه السلام ویلي هغه شروع کړو نو یې اول یې ښکل کړو ځکه بچی دی او داسې بچی چې هغې د الله نه په ډېرو دعاګانو باندې غوښتلی دی او د لس کم د 100 کالو عمر یا څه کم د 100 کالو په عمر کې سپین ږیری بوډا دی سپین ږیری پلار ښکل یې کړو ویې تړو په ځمکه باندې هغه یې راوپرځو کېښود او وتله للجبین عبدالله ابن عباس نو فرمایي چې په دې یو مخې داسې په ځمکه باندې هغه کېښودو را یو مخې له پاسه او چاړه چې را هغه یې راواخېسته د اسماعیل علیه السلام په مرۍ باندې کېښوده یو عجیبه او ناشنا منظر د اسمانونو فرشتې د دنیا ټول مخلوقات الله ته په زارۍ باندې دي الله دا کم منظر مونږ په سترګو باندې وینو دغه سپین ږیری بوډا چې دغه یو بچی د بوډاوالي دی هغه پې هم ته ذبحه کې او قربانې لیکن علامه فرمایي انی اعلم ما لا تعلمون زه چې بس پوهېږم تاسو په هغې باندې نه پوهېږئ او بیا ابراهیم علیه السلام د خپل نیازبین بچي د هغه په مرۍ باندې چاړه چې دی هغه راکاږي لیکن چاړه چې دی هغه کار نه کوي 2-3 پیرې وایي چاړه راښکو دا چې نه به کېده نو په ګټه به یې ومږله ښه به یې تېره کړه چې ونه شوه نو اسماعیل علیه السلام ته وفرمایل ای زما پلاره زما خیال دا دی چې ستا نظر زما په مخ باندې لګي او زما نظر په تا باندې لګي دغه شفقت او مینه د الله د حکم په پوره کولو کې د هغې نه مانع جوړېږي نو ته داسې وکړه چې ما پړ مخې وغورځوه چې زما مخ په ځمکه باندې او ستا نظر زما په مخ باندې په هغې باندې نه لګي نو ابراهیم علیه السلام ولګېدو اسماعیل علیه السلام یې پړ مخې په ځمکه باندې وغورځو او چاړه چې د هغه یې راواخېسته د هغې په سټ باندې کېښوده مفسرین فرمایي چاړې چې د هغه غوڅول نه کول الله رب العزت ورته د پیتلو یو کړی چې د اسماعیل علیه السلام په سټ باندې په هغې باندې جوړه کړه نو ابراهیم علیه السلام له غصه ورغله دغه چاړه هغې ځمکې ته غوځاره کړه چاړه ورته الله گویا کړه اے ابراهیم زه په 2 طرف کې ګیرم یو طرف ته د خلیل حکم دی یو طرف ته د رب جلیل حکم دی زه د رب جلیل حکم چې دی د هغې ماتولو ته تیار نه یم د الله د طرف نه ما د دغه حکم نشته چې زه د اسماعیل علیه السلام یو ویښته چې د هغه پرې کړم او کټ کړم په دغه حالات کې ابراهیم علیه السلام لګیا دی د اسماعیل علیه السلام د قرباني کولو د ذبح کولو پوره کوشش کوي ناڅاپه ابراهیم علیه السلام وکتل د بره نه جبریل علیه السلام را روان دی جنتي ګډ ورسره دی الله حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام یو ځل جبریل علیه السلام نه تپوس وکړو تا د چرته د اسمان نه په ځمکې ته په را رسېدلو کې تکلیف او مشقت چې دی هغه راغلی دی یا 4 سره یو ځل هغله
چې کله ابراهیم علیه السلام نمرودیانو اور ته غورځو او چې کله اور ته غورځولی شو د الله د طرف نه حکم راغی چې زما خلیل چې دی هغه ته فورا چې دی هغه ځان ورسوه او اور ته د غورځېدلو نه مخکې د هغې نه بچ کړه. دویم چې کله ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په مرۍ باندې چاړه کېښود او حلالوو یې د الله د طرف نه حکم وشو چې زما ذبیح هغه ته فورا چې هغه ځان ورسوه او وایي زه د سترګې په رب کې هغه اسماعیل علیه السلام ته ورسېدل. او دریم کله چې یوسف علیه السلام د هغه روڼو کوهي ته وغورځو نو چې څنګه یې ارتاو کو ما ته د الله د طرف نه حکم وشو چې زما پیغمبر ځمکې ته ژر دې ونه رسي وایي زه د هغه کوهي ته د یخ ته رسېدلو نه مخکې زه ورسېدم او ما یو ګډ چې دی هغه راویستو په هغې باندې یوسف علیه السلام چې ما کېنو. او وایي څلورم کله چې په جنګ احد کې کافرو او مشرکینو ستا غاښونه چې دی هغه زخمیان کړو مخ چې دی هغه ستا زخمي شو او د هغې نه وینه چې د هغه ځمکې ته روانه شوه د الله د طرف نه حکم راغی چې فورا زما د حبیب وینې ته هغې ته ځان ورسوه چېرته زما د حبیب د وینې دغه څاڅکی په ځمکه باندې ونه لګي ځکه که دغه څاڅکی په ځمکه باندې ولګېد په ځمکه به شین بوټی چې دی هغه راونه خېږي. وایي ما هغې ته فورا ځان ورسو هغه وینې څاڅکی ما ځمکې ته پرېنښود او په هوا کې چې دی هغه ما خور کړو. ګورئ د الله د حبیب د وینو قدر د الله سره څومره زیات دی لیکن افسوس په مونږ او تاسو چې زموږ سره د الله د حبیب د دغې وینو قدر چې دی هغه نشته د هغې خولو او د اوښکو قدر چې دی هغه زموږ سره نشته چې هغه زموږ دپاره څومره جړلي دي څومره تکلیفونه چې هغه زموږ دپاره هغه برداشت کړي دي لیکن نن مسلمان لګیا دی د هغه په زړه باندې چاړه راکاږي او زړه چې دی هغه بلکل نه خوږېږي د هغه سنت د خپو د لاندې کوي او په زړه کې معمولي درد چې دی هغه هم نه راځي چې هغه د شپې دغه امت کې نه دی هېر کړی دغه مسلمان په هیڅ حال کې هغه حبیب چې دی هغه هېر کړی نه دی لیکن نن د مسلمان نه په هر حال کې دغه خپل خوږ پیغمبر دغه عظیم احسان کوونکی هغه په هر حال کې د هغه نه هېر دی د سحر نه واخله تر شپې د اوده کېدلو پورې د خپې د ګوتې نه واخله د یخسره د یختو پورې په هیڅ یو حال کې دی د هغه په یوه طریقه باندې عمل کولو ته تیار نه دی. الله دې رحم وکړي. په هر حال ابراهیم علیه السلام چې کله بره وکتل جبریل علیه السلام جنتي ګډ چې دی هغه را به مخکې کړی دی او دا هغه جنتي ګډ و چې کوم حابیل د آدم علیه السلام ذبحه کړی و الله رب العزت په جنت کې ساتلی او د بره نه آواز کوي الله اکبر الله اکبر. اسماعیل علیه السلام چې د لاندې نه واورېدل معامله خو بند شاتې شوه و الله اکبر ولله الحمد. ابراهیم علیه السلام هم پوه شو الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر. دغه تکبیرات تشریق چې موږ وایو دا د دغې درې واړو هغه الفاظ هم په دغې شوق باندې په هغې باندې ویل غواړي. نو الله رب العزت د بره نه آواز وکړو فرمایي ونادیناه ای یا ابراهیم الله مې فرمایي موږ آواز وکړو چې ای ابراهیم علیه السلام قد صدقت الرؤیا تا چې کوم خوب لیدلی هغه تا رښتیا وکړو ځکه په خوب کې ابراهیم علیه السلام صرف دغه لیدلی چې هغه لګیا دی خپل زوی چې هغه حلال کړی نه او هغه د حلالولو چې څومره کار و هغه ابراهیم علیه السلام کړی و وفدیناه بذبح عظیم. الله فرمایي موږ د اسماعیل علیه السلام په بدله کې یو لویه قرباني چې دا هغه ورکړه هغه لویه قرباني د هغې ګډ وه. نو به هر حال مونږ او تاسو چې کومه قرباني کوو د هغې کې هم د هغې پس منظر دغه دی او په هغې کې مونږ د سبق دغه دی چې د مؤمن مسلمان د هغه به شان دی چې دی به هر وخت کې په هر حالت کې د الله دپاره هر څه قرباني کولو ته تیاري او چې مونږ تاسو قرباني کوو زمونږ هم نیت او اراده دغه چې الله دا خو تا د ساوري د حلالولو حکم کړی دی که تا د بچي د حلالولو حکم کړی دی مونږ هغې ته هم تیار مونږ به هغه هم چې په زړه کې ودغه راولو نور خو مونږ تاسو ته خپل ځان معلوم دی چې مونږ څومره قربانۍ ته تیار یو. ګوره ابراهیم علیه السلام په هر وخت کې خپل محبوب څیز خپل وطن پرېښودلو ته تیار خپل بیبي پرېښودلو ته تیار خپل بچي پرېښودلو ته تیار تر دې پورې چې د خپل بچي ذبحه کولو ته هغې ته هم تیار شو. مونږ تاسو له هم سبق دغه دی تاسو د ساوري حلالول او وینه تویول نه چې بلکې د هغې نه شاته زموږ دغه سبق پروت دی
چې موږ په هر وخت کې په هر حال کې د الله حکم منلو ته تیار یو خپل خواهش د هغې قرباني کولو ته تیار یو که ځوان دی که بوډا دی که مشر دی او که کشر دی موږ سوچ موږ له پکار دی لږ په دې ګریوان کې کتل پکار دي چې موږ خو قرباني کوو د ابراهیم علیه السلام دغه سنت چې هغه ژوندی کوو خو آیا د پیغمبر علیه السلام سنت موږ ژوندي کوو او هغه به د خپو د لاندې کوو نن به هم ډېر مسلمانان دي سي ډېر ځوانان او مشران چې هغه به د ابراهیم علیه السلام سنت ادا کړي لیکن د هغې نه وروسته به سنت محمدي چې هغه د خپو د لاندې کړي دغه لس ورځې په یو سنت به عمل کړی چې یختو له به یې ګوتې نه وروړي نوکونو نه به یې ګوتې نه وروړي نن به شروع کړي د ټولو نه لوی سنت د پیغمبر علیه السلام په هغې به چاړه راکاږي او هغه به د نالۍ په ستا ګنده اوبو کې غورځوي دی به په کومه خوله پاسي او دا به وایي چې د پیغمبر علیه السلام امتي ما زما د هغه سره مینه محبت دی زما په زړه کې د هغه عشق دی په کومه خوله به مونږ دغه وایو پیغمبر علیه السلام فرمایي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین په تاسو کې یو کس تر هغه وخته کامل مسلمان کېدی نه شي تر څو پورې چې هغه ته د خپل ځان نه د خپل بچو نه د خپل مور او پلار نه د ټولو خلکو نه د هغې نه محبوب شی او غوره شی نه لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به په تاسو کې یو کس تر هغه وخته پورې مؤمن کېدی نه شي تر څو پورې چې د هغه خواهشات د هغې دین تابع نه چې کوم ما راوړي دي لږ سوچ پکار دی چې د دغې قربانۍ نه مونږ صرف څه سبق الو دا چې مونږ ساورې حلال کړو خبره ختم یا دا چې مونږ هر وخت کې د الله حکم منلو ته د الله دپاره قربانۍ ته تیار خواهش او نفس دغه وایي چې د الله د پیغمبر سنت ختم کا نن دغه قرباني وکړې الله زه ستا د ابراهیم علیه السلام سنت ژوندي کوم د هغې سره به زه نن دغه قصد او اراده زما را چې نن نه به زه د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت چې دی هغه نه ماتوم هغه به د خپو د لاندې نه غورځوم هغه به د نالۍ او د کډر په ستا او ګنده اوبو کې نه غورځوم نن دغه ځوانان دغه قصد او اراده د الله سره وکړي دغه ډېره عظیمه اوچته ورځ ده او بیا بوډاګان او سپینګري د دې په توبه خو الله رب العزت ډېر زیات خوشحالېږي حدیث کې راځي الله رب العزت په خپله باندې فرمایي ای زما حبیبه هغه بوډا هغه سپینګیری چې ټول عمر هغه په ګناهونو کې تیر کړی دی زما په نافرمانۍ کې تیر کړی دی نن هېڅ یو ځای هېڅ یو در نه دی پاتې غوږونه یې کار نه کوي سترګې کار نه کوي خوله یې کار نه کوي او دی زما په دربار کې لاس یې هغه اوچت کړي الله ما معاف کړي نو علامه فرمایي ما له شرم او حیا راځي چې زه د خپل دربار نه د خپل در نه هغه دغه شانتې وشړم ما له د دې سپینو ډکو نه د هغې نه حیا راځي هغه ډکې چې د هغې نه بچي له حیا نه ورځي د علامه فرمایي ما له د دغې نه حیا راځي زه دی معاف کوم لیکن نن دغې سپینګیري له هم حیا نه ورځي دی هم لګیا دغه سپین ډکې هغه ښکته غورځي او کټ کوي په ځان کې دغه حیا چې هغه په خپله باندې نه پرېږدي الله به هر حال عزتمندو عرض دغه دی چې د دغې قربانۍ سره سره موږ هر وخت د الله دپاره قربانۍ کولو ته هغې ته تیار شو